السلام علیکم. د ګرمۍ موسم راغی او په دې ګرمۍ کې یو شی ډیر سیوا شي او هغې ته وایي مچ. تاسو به پیژنئ خلک ترې ډېر تنګي څښا شی دی. دا مچ چې تاسو د ده په نفسیاتو سوچ وکړئ که نه، نو دا 6 فوټه د انسان بدني خو دی به په هغې ځای کیني چې کم ځای څښایي. دا پوره نور بدن به پرېږدي او معمولي ځای چې څښایي نو دا مچ هغې ځای ته ځي. دا خبره مې دې پورې وکړه چې په دې سوشل میډیا باندې ځینې خلک دی کو ته ښه وی او کو بد وی نو هغوی تنقید کوي او تنقید په داسې انداز کې کوي چې کله کنځل وکړي نو هغې کې هغه خپل تربیت شو کوي چې زه د مچ مثال مې دی د ډیران نه راپاسېدلی یم او صرف به هغه معمولي کمزورۍ باندې کم نور چې دومره ښه خبرې تا کړي دي هغې به صفت نه کوم، صرف به هغه کمزورې خبرې کوم. نو دغسې خلک چې دي دوی اګنور کوي ځکه چې دوی له توجه مه ورکوئ. دا غریبانان بیمار دي، دوی د خولې نه کنځل وځي، څه د تهذیب په لار نه ایتلی او مثال یې د دقې مچ دی چې دی به 6 فوټه ښکلې بدن پرېږدي او په څښا ځای لږ غوندې څښا ځای به کیني. نو دغه خلک چې دا ویډیو مې صرف دې پورې وکړه، دا تجربه به تاسو سره مي. زه اکثر دا ویډیو کوم نو ډېر دوستان پرې ښکلې کمنټ وکړي او ډېر دوستان تنقید پکار دی کول ښه خبره، ډېر کنځل کوي. کنځل صرف دوی خپل تربیت ښیي چې موږ د دغې ډیران نه راچوت شوي یو او مثال مو د مچانو دی د څښا ځای ته به ځو، پاک ځای ته به لاس نه اچو. دغسې خلک پرېږدی چې دوی په دې ډیران ناسي او دغلته په خپل ژوند تېروي. امید لرم چې تاسو به دغسې کسان پیژنئ او چې تاسو له درځي نو ځان تې سایډ ته کوئ. کمنټس پې وکړئ او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته. شکریه.